جزاک الله. زمونږ میلمانه تقریبا دغه کسانو 75 کسان به یا پاتې یا بنئ، ځکه دا ټول یو خصوصي پروګرام و. د لیجنډ ښاغلي د ریسپیکټیبل آف د ایریا پروګرام و. نو ډیره شکریه ادا کوم، ډیر د زړه د اخلاص ته په خیر وایم. د پروګرام مقصد صرف دا دی، نور پکې څه ډیټیل نشته، خو صرف منګه د علاقې دا ښاغلي چې کوم د پټو خزانو او د پټو ملغلرو په شکل کې په دې علاقه کې موجود دي. او مین پروګرام د ملاکن ټي وي د سواد نیوز دا چې دا چهرې د خیر سره الله دې د دې نه څوک وجني نه، خو منګه دې لپاره کوو چې لږ یو بل ته خپله کارکردګي وښیو او دا یاداشت پاتې شي. د خپل طرفه انما المؤمنون اخوه، بېشکه مؤمنان رونه دي. په کوم محفل کې چې مې ذکر د نبي ونه شي، خفه ترې پاسم او د زړه مې تسلي ونه شي. الرحمن الرحیم. څومره چې د جومات ته حاضر شوي دا ټول د علاقې نامور او مشهور خلک دي، د دوی په سر باندې الله پاک لوی ذمهواري ښودله. نو زما په ذهن کې دا چې هر یو کس د خپل کډې د خپلې محلې د را روان نسل د تربیت او د هغوی د الله سره د تعلق د جوړولو سوچ او فکر وکړي. ما خو مختصر دا خبره ده ما یو ځای وکړم نه، دې وخت کې موږ له انتهایي اتفاق د خپلو ټول وروڼو ته هغه حاضر دي که غیر حاضر دي، صرف دا به دونه به ورته ووایم چې چونکې موږ سوات په دوو ضلعو کې تقسیم شو، که بره ده که ښکته ده، ټول ته زما دپاس دی چې موږ به خپل لکه څنګه چې یوه ضلع وه په هغه صورت کې چې کوم موږ متفقه جلسې کړي دي، مظاهرې وکړي دي، همدغه شانتې زما بیا دې درخواست دی چې یاره موږ به په دې ضلعې په دوه کېدو باندې به موږ د خپل اتفاق چې دی هغه نه ورانو. د هغې وجه چې د امن په باره کې موږ ته انتهایي ضرورت دی. سوال کوم ټول ته چې یاره موږ بې اتفاقه نه شو. بس دغه لنډه دا خبره. مهرباني جي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملاکن ټي وي شکریه ادا کوو چې هغه موږ له دا مقرره کړه او دا کسان راغونډ شو او دا ځای کېناستو په جمع باندې. موږ د خپلو د چارباغ تحصیل متوړیجي خلکو ته سوال کوو، هغه کوو چې اتفاق اتحاد ډېر ښه شی دی او خپل اتفاق اتحاد ساتئ او په دې کې کامیابي ده او الله تعالی دې موږ په دې کې بریالي وساتي. او موږ پلارانو ته ولې دا سوال کوو چې په دې خپلو بچو نظر وساتئ او په دې خپلو وړو باندې نظر وساتئ، په دې خپلو وروڼو نظر وساتئ، په ټول کلي نظر وساتئ، ځکه دا ټول زموږ بچي دي او الله دې موږ د دې آفت نه دمه کړي. ټول ناول زه تاسو شکریه ادا کوم. زما نوم ډیلی باچا دی، د فاضل او ډېر ښه پروګرام دی. ستاسو د قوم ته یوه آګاهي ده. یو خو زمونږ د نوی نسل چې دی نو دا بې رهروۍ طرف ته روان دی. دې دپاره موږ والدینو له پکار دي چې په هغوی نظر وساتو، د هغوی په هر یو کردار نظر وساتو. بل د هر مشکل لپاره موږ ته الله پاک درود شریف ویلی چې موږ درود شریف وایو، د هر مشکل لپاره درود شریف. او الله پاک موږ له یو غټ نعمت راکړی دی چې هغه وخت دی چې موږ د وخت زه ملکان ټي وي او سعودي صاحب شکریه ادا کوم چې چارباغ متوریزي تحصیل یې دا مقرر کړه له خبرو. زه جاوید بایجان ستاسو ته مخاطب سابقه تحصیل ناظم. زه به دا ووایم چې ځان له دا کوم ودونه دي یا نکاحونه دي دا اسان کېږي. دې کې موږ چارباغ تحصیل کې متوریزي قومي جرګې طرف موږ په جومات باندې پروګرامونه کړي دي او ډېر نکاحونه په ساده طریقه په جومات کې شوي دي. په دغه پولې راوړي او د لمونځ وشي او تاسو کښېنئ، هغې نه پس هغه نکاح وشي، نو دا به ډېر بهترېږي. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ستاسو شکریه ادا کوم او زه خو دوه خبرې کوم چې په دې باندې قوم اتفاق راشي او نن سبا هغه ډېرې ضروري دي. یو رواج دی او یو منشیات دی چې په دې دواړو باندې قوم اتفاق راشي نو دا د اصلاح یو غټ کار دی، بنیادي کار دا دی. ځکه د رواج په وجه باندې هم خلک تباهۍ طرف ته روان دی.
هغه شو طرف باندې کوم نه کول او دا چې کوم د خرابي نو دوه خبرې کوشش ان شاء الله. الرحمن الرحیم. قرآن مجید کے اللہ پاک فرمائی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. الله د قوم حالت تر هغه وخت پورې نه بدلی چې کله د قوم د خپل حالت د بدلولو فیصله نه کړي. دلته چې څومره خبرې وشوي چې هغه د عیس مطابق دي او یا نور څومره مسایل رسم رواج دي، که تر څو قوم اتفاق نه دی کړی، عوام اتفاق نه دی کړی، دا کار ممکن نه دی. د دې سیز دپاره چې دا څومره فرسوده نظام دی، هغه د ملک دی، هغه د عدالتونو دی، هغه د هرې سطحې دی، چې دا نظام نه بدل شوی، د دې نظام تبدیلي نه راغلی، دا کار ممکن نه دی. سید اختر علي د ملم اوسیدونکی یم. څنګه چې مشرانو خبرې وکړې چې زموږ لپاره د اتحاد او اتفاق ضرورت دی، نو چې کله اتحاد په اتفاق په قوم کې پیدا شي، په هغه معاشره بیا د هر قسم ګن نه پاکېږي، او د دې لپاره د اتحاد او اتفاق ضرورت دی. سنوي خبره راته بله وکړي خپل طرفه که هر څه بس د موبایل لا هم ډېر زیات ګندګیر دغه وتی دی چې دا موږ د خپلو بچو نه د وړو نسل نه دغه کړو، نو د دې دپاره سره به هم په معاشره باندې ډېر خاص اثر کوي. کینسل ستانه غواړم د دنه غواړم د دنه غواړم د دنه غواړم. جتنا جلدی हो सके इस मुल्क में अमन चाहिए, वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए. वस्सलाम. الرحمن الرحیم. الله به یو کیږو غنی ورکیږو. دغه خبره د نور په دې کې ډیره غټه فلسفه پراته ده او دا نور مرګري په سوال جو دغه مختصر خبره ده او رسو بیا په تقریر کې چې صحیح وو مهرباني. جی د نفرتونو قافلې په هر چمن کې ګرځي، د نفرتونو قافلې په هر چمن کې ګرځي، او راځي چې مونږ انقلاب د محبت راولو. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو عمران علي دی. نو زم چې کم کار من کولای شو من دی هغه وکړو. په زیره دی چې منګه بل نه سوال کوو او بل ته وایو چې دا وکړه او دا وکړه، نو په دې باندې کم از کم د متولیزي خلکو لا چې دوی په جرګې هم کړي دي، په دې غم او خادۍ باندې د موږ سوچ وکړو چې یاره خلک په دې غمونو او په خادو دواړو کې تباه شو، او د خلکو په سود او په سلم باندې هغې له پیسې قرضوي او خپل غم خادۍ پې چې هغه پې کوي. د دې وجې نه زه د متولیزي چې څومره مشران دي هغې ته دا درخواست کوم چې په دې باندې په سنجیدګۍ سره غور وکړي. امن دی یا نور څه کارونه دي هغه د نورو خلکو کار دی، بل ته به سوال کوو. دا زموږ د خپل لاس کار دی چې یاره په دې کې موږ محنت او کوشش کولی شو او انشاءالله تعالی دا موږ نافذ کولی شو. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دوکې دا دنیا ده، د دې نه چې مطلب څونه موږ ښه کولی شو او ښه وو. السلام علیکم ملګرو. زه به دا خبره وکړم د دې ټولو ښاغلو په مخ کې چې یو بل برداشت کوي، د کردار مشران را مخکې کوي، د عمر مشران په خپل ځای باندې د عزت وړ دي، نسبي مشران په خپل ځای د عزت وړ دي، د کردار مشران پکار دي. زه عمر مشر یم، خو که د کردار مشر زما کشر را مخکې کېږي نو زما له هغه پسې پسې کېدل پکار دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملکن ټي وي شکریا ادا کوو چې هغه موږ له دا مقرره کړه او دا کسان راغونډ شو او دا ځای کېناستو په جمع باندې موږ د خپلو د چارباغ تحصیل متولیزي خلکو ته سوال کوو، هغه کوو چې اتفاق اتحاد ډېر ښه شی دی او خپل اتفاق اتحاد ساتئ او په دې کې کامیابي ده او الله تعالی دې موږ په دې کې بریالي وساتي او امن په غیر د اتفاق نه نشي راتلی، چې هر ځای کې اتفاقي نو په هغې کې به امني انشاءالله او الله دې موږ ته د نیکې هدایت وکړي. نه دمه کړي. ټول ناول زه تاسو شکریا ادا کوم. زما نوم ډیلی باچا دی، د فاضل یم او ډېر ښه پروګرام دی. ستاسو د قوم ته یوه آګاهي ده. یو خو زمونږ د نوی نسل چې دی نو دا بې رهروۍ طرف ته روان دی. دې دپاره موږ والدینو له پکار دي چې په هغوی نظر وساتو، د هغوی په هر یو کردار نظر وساتو. بل د هر مشکل دپاره موږ ته الله پاک
درود شریف ولې چې موږ درود شریف وایو د هر مشکل لپاره درود شریف او الله پاک موږ له یو غټ نعمت راکړی دی چې هغه وخت دی چې موږ د وخت زه ملکان ټي وي او سعودي صاحب شکریه ادا کوم چې شرباب متوریزي تحصیل لیدا مخور کړه له خبرو زه جاوید بایجان ستاسو مخاطب سابقه تحصیل ناظم زه به دا ووایم چې ځان له دا کم ودونه دي یا نکاحونه دي دا آسان کېږي دې کې موږ چارباغ تحصیل کې متوریزي قومي جرګې طرف موږ په جومات باندې پروګرامونه کړي دي او ډېر نکاحونه په ساده طریقه په جومات کې شوي دي په دغه پولې راوړي او د لمونځ وشي وایي تاسو کښېنئ هغې نه پس هغه نکاح وشي نو دا به ډېر بهترېږي مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم زه خو ستاسو شکریه ادا کوم او زه خو دوه خبرې کوم چې په دې باندې کوم اتفاق راشي او نن سبا هغه ډېرې ضروري دي یو رواج دی او یو منشیات دی چې په دې دواړو باندې قوم اتفاق راشي نو دا د اصلاح یو غټ کار دی بنیادي کار دا دی ځکه د رواج په وجه باندې هم خلک تباهۍ طرف ته روان دی مشهور طرف باندې کوم دی نوی پول او داسې کوم دی خرابي دغه دوه خبرې کوو شو انشاءالله الرحمن الرحیم قرآن مجید کې الله پاک فرمای ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم الله دې قوم حالت تر هغه وخت پورې نه بدلی چې کله دې قوم د خپل حالت د بدلولو فیصله نه کړي دلته چې څومره خبرې وشوي چې هغه د عیس مطابق دي او یا نور څومره مسایل رسم رواج دي که تر څو قوم اتفاق نه دی کړی عوام اتفاق نه دی کړی دا کار ممکن نه دی د دې څیز دپاره چې دا څومره فرسوده نظام دی هغه د ملک دی هغه د عدالتونه دی هغه د هرې سطحې دی چې دا نظام نه بدل شوی د دې نظام تبدیلي نه راغلی دا کار ممکن نه دی نو الله دې دا استعداد او صلاحیت قوم کې پیدا کړي چې دا نظام بدل کړي جزاکم سید اختر علي د مل مچیدونکو یم څنګه چې مشرانو خبرې وکړي چې زموږ لپاره د اتحاد او اتفاق ضرورت دی نو چې کله اتحاد په اتفاق په قوم کې پیدا شي په هغه معاشره بیا د هر قسم ګن نه پاکېږي او د دې لپاره د اتحاد او اتفاق ضرورت دی سنوي خبره راته بله وکړي خپل طرفه هر څه بس د موبایل لام ډېر زیات ګندګیر دغه وروتی دی چې دا موږ د خپلو بچو نه د وړو نسل نه دغه کوو د دې دپاره سره به هم په معاشره باندې ډېر خاص سرپرست خوږ ده کینسل ستانه غواړم ددنه غواړم ددنه غواړم ددنه غواړم जितना जल्दी हो सके इस मुल्क में अमन चाहिए वो हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए हमारे मुस्तकबिल के लिए वस्सलाम الرحمن الرحیم ویلا به یو کیږو غنی ورکیږو دغه خبره د نور په دې کې ډیره غټه فلسفه پرته ده او دا نور مرګري دي سو جو دغه مختصر خبره ده او رسو بیا په تقریر کې چې صحیح جو وبو مهرباني جی د نفرتونو قافلې په هر چمن کې ګرځي د نفرتونو قافلې په هر چمن کې ګرځي او راځي چې مونږ انقلاب د محبت راولو بسم الله الرحمن الرحیم زمانو عمران علي دی کار مونږ کولی شو مونږ دی هغه وکړو په زیره دی چې مونږ بل نه سوال کوو او بل ته وایو چې یاره دا وکړه او دا وکړه نو په دې باندې کم از کم د متوریزي خلکو لا چې دوی په جرګې هم کړي دي په دې غم او ښادۍ باندې د مونږ سوچ وکړو چې یاره خلک په دې غمونو او په ښادو دواړو کې تباه شو او د خلکو په سود او په سلم باندې هغې له پیسې قرضوي او خپل غم ښادۍ پې چې دی هغه پې کوي د دې وجې نه زه د متوریزي چې څومره مشران دي هغې ته دا درخواست کوم چې په دې باندې په سنجیدګۍ سره غور وکړي امن السلام علیکم زه رحیم خان خبرې کوم چارباغ سره مې تعلق دی زه به دا خبره وکړم چې هر څه په دنیا کې ډېر دي پوهې هم ټولې نازلې شوي دي فلسفې راغلي دي خو مینه محبت او احترام او انسانیت زموږ نه کډه کړله مهرباني وکړئ په دې حواله باندې سوچ وکړئ چې موږ په مینه محبت او دا قایم شي او د حسدونه نفرتونه دا ختم شي ډېر مننه بسم الله الرحمن الرحیم وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دوکې د دنیا دا د دې نه چې مطلب څونه موږ ښه کولی شو او ښه السلام علیکم علیه السلام د تره نه چا تپوس کو د حضرت عباس نه وی ته مشر یې که دی هغه وی عمر زما زیات دی او مشر دی نو هغه کې کردار
د هغه په شانته خو نه و که نه نو نبي علیه السلام ته مشر ووې د خدای دپاره خپل کشران را مخکې کوي تاسو که نه شئ نو شاته شئ هغه را مخکې کوي وړي او د مسلې د قام را مخکې کوي نو په دې باندې به زموږ ډېر اصلاح کېږي رښتینې صحافت ډېر ښه دی ستاسو ډېره شکریا ده ډېره مننه چې السلام علیکم چې کوم ښه کار شروع کوئ همیشه یې د بسم الله نه شروع کړئ بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني زه به دا ووایم چې موږ ته فی الحال په دې موجوده وخت کې د اتفاق اتحاد ضرورت دی هغه که د هرې طبقې خلک وي هغه هغه د اتفاق نه زموږ معاشره نشي سمېدی انشاءالله امن به هم راشي خوشحالي به هم راشي خو که به موږ کې اتفاق اتحاد راغی الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي الله دې په ټولو کې اتفاق راوستی کړي شکریہ جی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ساحل دی او د تحصیل چارباغ ورکوټې صحافي یم جرنالست یم ایز ا سټوډنټ ګورم چې ټول مشران چې دی په یو پیج باندې ټول شوي او په ښه موضوع باندې چې دی خبرې اترې کوي زه پکې داسې پوهیم چې په تحصیل چارباغ کې داسې ډېرې ستونزې دي که د تعلیم په لحاظ سره موږ ووایو او نن سبا د ټول نه غټه ایشوز په چارباغ کې هغه کرش مافیا ده نو په دغې باندې مې غور وکړی شي ډېره زیاته مننه اسدالله خان دی او زه پښتون تاپوز مومنټ صدر یم تحصیلي چارباغ او چارباغ کې که هر چا سره ظلم کېږي که غریب دی او که مالدار د هغې خلاف به انشاءالله موږ اواز اوچتوو مهرباني زما نوم هلال دانش دی د چارباغ اوسېدونکی یم یو سوشل ورکر یم او وایي د مخلصه سړي دا سخته لهجه چې ده که نه ته برداشت کوئ که نه د منافق سړي خوږه لهجه چې ده دا به ته تباه برباد کړي مننه شکریہ نثار د چارباغ اوسېدونکی یم د حکومت باندې ورسره زموږ چارباغ تحصیل یو طرف ته کوو دا یې زموږ سره ډېر ښه وکړو چې تحصیل لا تقسیم نه کوو ټیک شو ډېره مهرباني تاسو کې زما د ټولو نه غټه خبره دا ده هر یو مشر ته چې کم څه کم په دې خپل کور کې دا وینا وکړو چې دا زما خورې ته زما لورې دا ته په کوم حالات کې وځې د کوره ته وځې چې لوکوټې په پرده کې وځه یو خبر راته وایي الرحمن الرحیم زه به صرف یو خبره وکړم چې په دې وطن کې لکه د امن چې کوم ضرورت دی د هغې نه سوا د بلې خبرې ضرورت زه نه محسوسوم او د امن لپاره لازمي خبره دا ده چې زموږ په دې پوره تحصیل کې په ټول وطن کې پکار دی خو بهرحال زموږ د تحصیل خبره ده تحصیل کېدل نه وي نو د تحصیل خلکو ته زه دغه درخواست کوم چې ستاسو په ګاونډ کې په محله کې یا په کلي کې ناشنا خلک راځي د هغه خلکو چې دی نو هغه باندې چیک اینډ بیلنس سیسټم ساتل پکار دي چې هغه د چا سره رابطې کوي د هغو خلکو خواله څوک ځي راځي کتلی کېږي که د تېرې فتنې سره د هغو لینک وي چې هغه خلک د جوماتونو نه موږ لرې کړو کم پرامن خلک وي او صحیح خلک وي او د اولیاء الله سره تړلي خلک وي هغه خلک دې موږ راولو خپل امامان دې جوړ کړو انشاءالله چې دغه سیسټم صحیح شي د امن هېڅ مسله به نه مننه